ته چې داسې محفل جوړ کو چې ماشوم هغه ته مونږه په محفل داسې جوړ کو چې ګانا ورته چې دی لګېدلي او هغه ته مونږ وایو هلکه ګډ شه ورته او د دې څه چې دی ته پرفارمنس وکړه او د دې سره ته دا وکړه نو چې دغه مونږ بیا وایو یاره نن ماشومانو کې شرم او حیا نشته یاره ماشومان بې شرم شوي دي یاره مونږ ماشومان بې حیا شوي دي نو مونږ ورته پخپله چې دی بې حیا کوو پخپله مو ورته محفل لګولی دی پخپله ورته ویل که سټیج ته وخېږه ګډ شه نو چې زه ورته پخپله ویم چې ګډ شه نو د ده نه به زه څه سبانه د سړیتوب تمه کوم د ده نه به زه څه سبانه دا تمه کوم چې هلکه ته مه ګډېږه هلکه تا کې شرم نشته هلکه تا کې حیا نشته دی په کور کې ورته پلار وایي هلکه ته ګډ شه ګانا ورته ولګئ ته دې ته ګډ شه نو دغه پلار به چې دی دغه به سبا د بچي نه څه تمه وکړي چې زما بچی چې دی بې حیا دی زما بچي کې شرم نشته دی زما بچي کې حیا نشته دی وجه دا ده چې موږ ورته پخپله دغه محفل جوړ کړی دی لنډ مثال در کوم فرق درته واضح کوم زموږ د سکول ماشوم او د مدرسې ماشوم ولې هغه ماشومان دي هغوی ته دا عقل دا تمیز دا ادب دا چېرته خرڅ شوی خو نه دی او نه ورته داسې ښودلی شوی خو هلته کې ماحول دا جوړ دی هغه ته ماحول دا جوړ دی چې هغه ته دغه تمیز ښودلی کېږي د قرآن ورته بیانېږي احادیث مبارکه ورته بیانېږي هغه چې ورته د پلار د استاد د مدرسې د قرآن د دې چې دی ادب ښودلی کېږي نو هغه کې بې تمیز وي او موږ یې چې دی داسې چې په سټیج باندې هغه پخپله وګړو د سټیج به د ګډا ماحول ورته جوړ کړو نو د دغه ماشوم نه چې دی هغه نه بیا د حیا د عزت د دې تمه کول دا چې دا هغه بیا ناممکنه ده نو عرض دا دی چې موږ کو د دې په ځای باندې او دا نه موږ یاره دا د سکول حصه ده یاره دا د چې دی د معاشري حصه ده نه په دې سکولونو کې چې دی اقرا روضة الاطفال په پاکستان کې یو بهترین نیټورک دی د کراچۍ نه چې دی هغه په هره صوبه کې د هغوی چې دی کیمپس شته دی د هغوی طلبا چې دي هغه د مقابلې چې د سټوډنټان دي د هغوی سره څوک مقابله هم نشي کولی حالانکې هغوی دې کې میوزیک بلکل نشته دی هغوی ټول مذهبي چې دی دغه چلی مذهبي پرفارمنس کوي هغوی چې کله سټیج ته راخېږي مذهبي پرفارمنس کوي هغوی چې کله 15 شپږم درس هغه د قرآن حافظاني نو هغوی د قرآن حفظ چې دی اسان کار خو نه دی نو چې هغوی کولی شي دا هم کولی شي نو ډېر په ادب او احترام سره د پرنسپل صاحب په نوټس کې هم دا خبره ورکړو د دې میوزیک په ځای باندې چې دا زموږ دپاره د دنیا هم چې دی د نقصان سبب ګرځېږي بعضې خلک به بد وي او موږ ته هم په حیثیت د نګرانانو چې دی زموږ هم ذمواري جوړېږي که د دې په ځای باندې چې موږ د میوزیک او د دې په ځای باندې یو مذهبي چې دی هغه دغه ورله جوړ کړو یا داسې چې د میوزیک نه علاوه یو پرفارمنس دی وکړي نو دا به زموږ دپاره چې دی د دنیا هم د خیر د ترقۍ سبب وګرځېږي او د آخرت د هغه نجات سبب هم وګرځېږي آخرت د هغه عذاب نو ځکه چې دغه حدیثونو ته وګورو نو انتهایي سخت وعیدونه راغلي دي انتهایی سخت وعیدونه راغلي دي چې نبی علیه السلام دغه حدیث مې مخکې ذکر کړو چې د دې لپاره جهنم دی د جهنم په اور کې به سوځېږي چې دوی بلکل په دې باندې عار او شرم نه محسوسوي او په دې کې ټول ذموار موږ ګرځېږو ځکه چې ماشوم په خپله سټیج ته نه راځي چې هغه پرفارمنس کوي ماشوم په خپله سټیج ته نه راځي چې هغه د ګاډۍ سره چې دی هغه ګډ شي او تاو شي دا موږ مشران چې دی د دې په زور باندې راولو نو دغه کې د ټولو نه اول ذموار چې دی هغه موږ ګرځېږو نو په دې ځای دی چې موږ د دغه ګناه چې دی مرتکب شو او د دنیا هم راته نقصان میلاو شي نو که د دغه څیز نه موږ اجتناب وکړو او د دغه نه ځان وساتو نو دا دی چې زموږ د ماشومان دا به چې دی باادبه وي دې کې به چې دی د مشرانو ادب او احترام وي باعزته به وي زموږ دپاره به هم د خیر سبب وي د معاشرې دپاره به هم د خیر سبب وي او که نه داسې موږ ته یو ډمان جوړ کړو نو بیا د دې نه دغه خبره چې ده هغه دا تمه کول چې دا زموږ دپاره به خیر وګرځېږي دا به زموږ دپاره باادبه وګرځېږي نو دا چې دی بیا ناممکنه ده نو په ځای د دې چې موږ دغه موسیقي او دا شیزونه عام کړو د دې په ځای کې موږ مذهبي کلچر عام کړو نو دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت د خیر سبب وګرځېږي الله جل شانه موږ او تاسو ټول د دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین